څنګه چې تاسو ته پته ده مطلب تاسو موږ له پر خپل لنډ تنګ وخت کې موږ له خپل قیمتي وخت راکړو نو موږ د هغې شکریا ادا کوو. د عاصم خان د برکت نن دې ځای ته راغونډ شوي او دوی یو ډېر ښکلی سوچ او یو ښکلی فکر یې وکړو چې د خپل خاندان او د خپلو کشرانو یو مطابق یو حواله جوړه کړه چې یاره بل زموږ رالو ده ما ته دا خبره وکړه چې یاره زموږ دا کشران یو بل نه پېژني او موږ د خپل خاندان نه داسې یو غونډه کوو چې دا خاندان سبا یو بل سره ملاویږي او یو بل پیژني. نو د هغې حوالې سره ده دا خپل یو روري راغونډه کړه او دا یې ډېر ښه یو ښکلی اتفاق وکړو او خدای دې ورله دا عزت ورکړي، خدای دې ورله برکت د دې نور پسې واوکړي. دا موږ چې اوس د نننۍ غونډه زرحیات او عاصم زما د تره د زوی او ترور د زوی راغوښتې ده، نو دا په دې موضوع باندې نه ده چې یاره یا سیاسي باندې ده یا په څه ده، دا صرف زموږ خاندان دی، دا مې ترونه ناست دي مشران غونډه او دا مې تره زامن ناست دي، دا مې ترور زامن ناست دي، دې کې بل څوک نشته. خو موږ دا وایو چې یاره موږ هم یو خاندان یو. داسې مشران ناست دي چې د هغوی د مخې خبرې کول خو مناسب نه ګڼم، خو چونکې موقع راکړه نو ډېره مننه کوم او خاص کر به موږ د عاصم ګل لاله ډېره زیاته شکریا ادا کړو چې داسې موقع را جوړې کړي زموږ دپاره چې په هغې کې موږ خپل مشران هم وپېژندو چې یاره بهی دا زموږ کشران دي او د دې کشرانو هم د یو بل سره په څه ناسه واسطه باندې ملاقات وشو او د یو بل د حال احوال نه موږ خبر کړو. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. زما راتلونکو ترونو د ترونو زامنو د ترور زامنو زما خوریونو ورېرونو زه د هغې ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو دونه په یو میسج باندې رالی چې یو ته ټلیفون کوو راځه او خو شه چې زموږ کم لکه ماماګان دي یا داسې نور اوښي دي په بار ملک کې زموږ ورېرونه دي زموږ اوښي دي یا زموږ د ترور زامن دي ماما زامن دي، نو زه هم د هغې نه معذرت غواړم او د دې خپلو خوشه چې کوم زموږ رشته دار دي نو د هغې نه هم زه معذرت غواړم ولې چې بس هغې پکې موږ انوایټ نه کړی شو که نه، ځکه چې ټایم ډېر مختصر و نو لکه په دې وجه باندې او زه د دې مشرانو دا زما ترونه دي زما مشران دي دا ټول زما لکه رونه هم دي د ترور زامن دي پکې ورېرونه دي خوریونه دي، نو زه د دې باقاعده ډېره شکریا ادا کوم دلته په راتګ باندې. خبره دا ده چې دا غونډه موږ د دې دپاره کړې وه چې یاره زموږ دا کشران دي نو دیو د دیو پهچانو د دیو لکه ناسته پاسته یاره دیو زموږ نه لکه زموږ دا مشران چې ناست دي نو زه دا غواړم چې زموږ دا کشران د دې مشرانو نه څه عبرت والي څه پوهه ترې والي که نه. دا موږ غونډه د دې دپاره هم خاص کړې ده چې یاره زموږ دا کشران لکه ناسي او د مشرانو ته څه خبرې وکړي چې دیو ته څه عبرت والي څه پوهه ترې والي د راتلونکي وخت لپاره، ځکه چې ټول عمر خو مشران ژوندي نه وي که نه، مرګ خو وخت دی. خپلو کشرانو ته دا میسج ورکوم چې ښه په اتفاق باندې اوسېږي، یو موټی شئ او د چا خبرې مه اورئ چې صحیح زموږ دا مشران شته دی دیو به خبره کوي او موږ به راغونډېږو په یو ټلیفون باندې چې یاره سمې نو موږ به په خپل کور کې هوارو، موږ به بار چا ته خبره نه پرېږدو چې پلانکې ایم پی ای به راځي زما خبره به کوي او پلانکې خان به راځي زما خبره به کوي، داسې به نه کوو، په چا پسې به موږ نه ګرځو. موږ به الحمدلله دا زموږ اتفاق دی ایمان هم دی چې موږ به یو موټی یو او موږ به یو خبره کوو او د مشر خبره به د مشر خبرې د کشر خبره به د کشر خبرې او په هغې باندې موږ بیا مشوره کوو او سلا کوو خپله خبره به په خپل کور کې هوارو. تاسو دا راتلو دا یو څو اغراض دي د هر یو شي یو راغونډه چې وي د هغې څه مقصد وي څه اغراض وي، نو د هغې اولنی غرض او مقصد دا دی چې زموږ دا کشران دا موږ یو بل وپېژنو، ځکه اکثر په غم کې په ښادۍ کې موږ یو ځای کېږو نو خو دنیا خلک راځي موږ هم راشو بس خبره ختمه شي. د هر قوم کامیابي چې وي هغه په دغه کې وي چې هغه ټول یو موټی وي، لکه قرآن کې الله فرمایي اذ همت طائفتان ان تفشل وتذهب ريحكم، یعنی چې کله تاسو بې اتفاقه شئ نو ستاسو هغه روب دبدبه چې دا به هم ختمه شي او تاسو هغه هوا به هم ختمه شي.